بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم یو داسې شي طرف ته اشاره وکړم چې تاسو لپاره مفید وي او فایده ونه واخلئ که چوک ورباندې عمل وکړي. انسان سترګې وغړوي، همیشه دپاره انسان خپلې زندګۍ کې څه نه څه مشکلاتو سره به روبرو وي. انسان باندې مختلف قسم مشکلات رسی، خو انسان څه وکړي چې دغو مشکلاتو نه انسان ته چټکاره میلاو شي، دغه مشکلات نه انسان اروزي، انسان زندگی چه شي خوشحالی نه ډاکه شي. نو انسان کستر یغړی همیشه لپاره انسان خپل زندگی کې کوم اعمال څه کوي، ځنه مشکلات انسان خپل اعمال نه رسي. مثلا چانه ظلم کړي، چا سه زیاتی کړي، چا سه بد کړي، هغه انسان څه چا سه بد کړي، چانه ظلم کړي، انسان د خامخا انسان زړه بد دعا وزي. مثلا چا بد دعا به تلګیدلی، انسان مختلف مشکلات سره، مثلا مور او پلار بد دعا تلګیدلی، انسان مشکلات سره روبرو کیږي. خب انسان کله مشکلات سره روبرو شو، انسان څه وکي، څه عمل وکي. څه انسان مثلا رزق د تنگ ده، یا مثلا اولاد نشته، یا مثلا خونه نه لري، یا مثال بچی ده نشته، یا مثلا چاسا مشکلات سره روبرو شوی، څه خلصیدن دونه نه کیږي، هغه د مشکلات ته جوړوي. یا نور مثال کاروبار کې ته مشکل جوړ شوی دی، څه کاروبار د ترقی نه کوي، انسان ته مختلف قسم مشکلات رسی. خب انسان څه وکي. دې لپاره مرحوم آیت الله بهاودنی ډیر عظیم مجتهد و، هغه څلور عملونه که انسان دغه څلورو عمل باندې دائما عمل وکي، نو انسان څومره مشکلات دي هغه انسان حل کوي. هغه څلور عملونه چې دي ډیر انسان این دوره سخت نه دي چې انسان کوي نشي. اول صدقه ده، یعنی انسان صدقه ورکوي ولو ډیره کمه ویل نه وي. بیا صدقې کې ټول نه بهترین شای روایت کې کوم بیان شای دی، هغه شای دی چې هغه خوراک ته آماده وي، لکه خرما شو مثلا. که مو وطن کې ښځو ډیر خروغ دستور دی هغوی مخام ټیم بالاخص د مازدیګر ټیم کې صدقه ډیر ښه اثر کوي، ډیر ښه بلکې ثواب هم لري. نغن پخه کې هغوی بیا مثال نغن اصاله د پلانکی ته یوسه نغن صدقې کې نغن چون کې آماده خوراک دی. دا آماده کوم خوراک وي هغه چی ویلنوي زیات ثواب هغوی ذکر شل که خرما شو مثال چاهی یو خورما ویلنوی و تا کله صدقه ورکوي، روزانه صدقه ورکوي، ندی اتا زندگی کې مثبت اثر وی. ډیر زیات تاکید شوی دی روایتو کې صدقه باندې. دویم شاید کوم د انسان رد مظالم ورکی، یعنی رد مظالم نه څه مراد، یعنی انسان خپل زندگی کې سوچ وکي چا سبي کې د شي زیاتای کړی وي، چا حق به خړلې اوس وته نه دی معلوم، چا نبی غصب کړي اوس ته نه دی معلوم، چا حرام خوري اوس ته نه دی معلوم. څه وکي خب انسان کېدای شي ځنه ورکې دي سوي چا نه د حق خوري هغه اوس نشته، یا مرد یا اصلا سره ته معلوم نه دی. څه وکي انسان څنګه خدای د ناراضي کی، یا مثلا چا نه د ظلم کړي دی، خب چا نه د ظلم کړي دی، یا نعوذ بالله مثلا چا نه د غلا کړي دی، یا نعوذ بالله مثلا چا حق د خورلې دی. خب څه وکي انسان څنګه ته ناراضي شي، اس دې لپاره ته رد مظالم ورکړه. لکه مثلا ته نظر نیاز کوي مغوي طرفه ورکړي، صدقه ورکړي مغوي طرفه ورکړي، یو خو کار کوي مغوي طرفه ورکړي، زیارت کوي مغوي طرفه ورکړي، المنز مستحب المنز قرآن تلاوت دعاانی سوره ای ته مغوي طرفه ورکړي، مغوي ته هدیه کی سو خدای ته نه هغه چي کی راضي کی. مثلا یو کاسي ته ظلم کړي دی، هغه ته کله ته دعا کوي، ته دعا اثر کړي هغه ته رسیږي، هغه ته خدای چي کی راضي کی. دویم داشه شونی انسان رد مظالم کی. یا مثلا صورت نظر نیاز کوي، یا خدای ما باندې چا صورت حق را باندې دغه کوم مثال طعام خلکو تویر کلو، یا نظم کوم کلو، یا کوم صدقه وسله هغه خلکو پاره کوم سغوی مثلا مونږ حق را باندې سغوی مونږ خدای رضی کی. دریام شاید کوم د انسان په کار د روزانه حدیث کسایي، حدیث کسا ډیر زیات فضیلت ده. خو بیا خود حدیث کسا اخیری جملو کې امام علی علیه السلام تر رسول الله ضمانت ورکړي چې کچیر چې حدیث کسا وایي چې مؤمنین هم ارجمه کې نغوي کې غمگین خدای به غم برطرف کې، که حوایج لري خدای به حاجتونه برآورده کې، که مشکلات لري خدای به مشکلات حل کې. خود رسول الله امام علی علیه السلام ته ضمانت ورکړي چې کله مولا خونه کوي چې مولا موږ د کوم چدر لاندې ناسوي دي چدر څه فضیلت رسول الله ته چې کچیر یو کاس هغه مؤمنین هم ارجمه کې، مؤمنینو کې ایمو د حدیث کسا تلاوت وکړي، نو خدای به هغه څوره مشکلات
چې هغه ټول حال کی غمونه به تن برطرف کی حاجتونه به برآورده کی نو دي کې خود ضمانات ورکړي څلورم سکوم د انسان قرباني وکي قربانی یعنی وینه تعالی کی انسان د قربانی باندې هم ډیر زیات تاکید شوی یعنی چې کله انسان مشکلات سره روبرو شي انسان خدای لیاره کی خدای پر وینه تعالی کی نو خدای به هغه زمن کی هغه ټول مشکلات حل کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته